باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها. دی باب کې مصنف رحمت الله علیه د منځه ول مفسدات او مکروهات خای. یو هغه شان دی ما یفسد الصلاة چې منځ فسد کوي. دویم هغه شان دی وما یکره فیها چې کوم شان په دی منځ کې مکروه دی. مصنف رحمت الله علیه اول د مفسدات ذکر کوي، بیا مفسدات نه یوازې ځای کې به څه کوي د مکروهات ول ذکر کوي، هغه د پر بل فصل قائم کوي. ما کې به د مکروه ول مسائل ټول خای. مخته مسله خی چې ومن تکلم فی صلاته عامدا او ساهیا بطلت صلاته. زمونږ د احناف مذهب مطابق کم سړی چې منځ کې خبرې وکړي، هغه خبرې چاهې قصدن شي یا په هیر سره تېنه شي یا د منځ د اصلاح د پاره څه هم وي کنه، ندی سره منځ باطلیږي. او دا کله چې کله د قدر تشهد پرې ناس نه وي، هغه ټیم نه مخکې ګدسي وسول. خلافا للشافعي رحمه الله، امام شافعي رحمه الله په دې کې اختلاف کې په الخطأ والنسيان، چې کله یو سړی په غلطۍ خطأي سره خبرې وکړي یا تېنه هیره وشي، نو به دې سره منځ نه ماتېږي، ځکه چې په حدیث شریف کې دا خبرې راغلي دي چې الله رسول ویلي دي چې رفع عن امتي الخطأ والنسيان، زما د امت نه خطا او د نسیان ولا شیان معاف دي، اوچت کړي شي دي، ګناه نشته، په نورو شیانو به ولا ګناه شته چې قصدن وي وغیره. ومفزعه الحديث المعروف، دا مشهور حدیث دغه دپاره دلیل ده او مأوا ټکانه د دې خبرې کې د دین استدلال کوي. او دا خطأ او نسیان چې کمی خبرې کېږي دا خو لږ شان دي کنه، عادتاً کنې کمی خبرې طویل وي هغه نسیان نه وي. ولنا قوله علیه السلام، او موږ دپاره د پیغمبر صلی دا حدیث دلیل چې خبرو سره مونځ ماتېږي، ځکه حدیث چې ان صلاتنا هذه ایو پرې کې داسې شی و کنه چې منځ کې څه خبره پیدا شي وه یا همدا شی ته یو پرې کې دا شی و چې په منځ کې یو سړي ته پرنجه ورغله، پرنجه چې کله ورغله کنه ناغه کې د یو سړي يرحمک الله ووي، چې يرحمک الله ووي کنه، نو په دې سره خلکو ته څه کړي وو، ګور ګور کتلی وو. نو ویدي چې تاسو ماته داسې ولې ګورئ، هغو ته په د پتانو باندې لاسونه وډبول، ښه بیا نه پیدو پیغمبر سم منځ نه بعد دا سړی پوهېږي چې دا شی ته خبرې به نه کوي منځ کې. هم مشهور حدیث دی مسلم شریف کې راغلی دی، معاویه بن حکم سلمي صاحب والا حدیث دی، قال دوی بینما انا اصلي، شپږم نمبر حاشیې کې تاسو سره شته چې وګورئ، بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت له يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثق لهم يا ما شانكم تنظرون إلي، فجعل يضربون بيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسمتونني، شكلا ما تخكرش دامي شبكوال غولي لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعد أحسن تعليما منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. ثم قال بيرتوي عمدا ټکی په دغه کې راغلی کنه متن کې وزګوره مو د پرامده حدیث ولنا قوله عليه السلام ان صلاتنا هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ان صلاتنا هذه دا د مونږ منځ دی کنه، د منځ غونه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، دي کې خلکو خبرې جائز نه دي کنه، لا يصلح من لا يجوز. انما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، دا خو تسبیح ته قرآن قرات پکې کیږي او ذکر فکر تکبیرات وغیره. وانما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. خد امام شافعي چې کوم حدیث نه استدلال کړی چې رفع عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وغيره، ندی جواب مقدار چې وما رواه محمول على رفع الاثم، د دې حدیث معنی ده چې ګناه سړي ته نه کیږي کله چې تینا نسیان کې کارو شو، یعنی اخروی مواخذه به نه کیږي، عدم المواخذې لپاره د حدیث بیان شوی دی، دنیوي حکم د پاره نه، د دنیوي حکم به خو کیږي یاد شه چې مونځ به مات شي. بخلاف السلام ساهیا، هغه یو سلام وکي په هیر سره نه السلام علیکم وی او جواب چاته نو ورکړی نه، لانه من الاذکار، چې د سلام دی کې د خیریت دعا ده کنه، دا خو د اذکار نشمرل شي، په یعتبر ذکرا فی حالت النسیان، نو د شو لکه حالت النسیان کې ذکر وشي، وکلاما فی حالت التعمد،
حق به قصدن سره سلام وکړو یا چاته جواب ورکړو چا ورته چې السلام علیکم دی چې وعلیکم السلام نو وعلیکم السلام کې خو دې کافي خطابي راوړو که نه دا خو ته خبرې کوي مخاطب دی کو سړی ځان ته او خطاب کلام خبرې یوه معنا لري لما فيه من کاف الخطاب دا د خبره مخکې که منځه کې سړی پر یادونه وکړي کراهت پکې وکړي کراه شي پکې یا همداسې ته پوکي ووهي پکې وشکي پکې وباسي منځه کې یا ژړی وکړه اواز یې اوچت شو له دې سره څه کېږي دا خبرې اوس ښایي فإن أن فيها که په منځه کې چوکو پوزه کې ومنګېدو ان اصل کې یلی شي که نه د هیرن ولا چې کوم اواز یې په د درد کې وباسي انین ورته یلی شي همداسې ژړا ته یلی شي منګېدل یې ته یلی شي خو مراد ترې نه څه ده چې کوم سړي ته درد کېږي یا پریدونه وباسي که نه اوه داسې اوازونه وباسي او تعوها یا به کې څه شولو اوه وغیره شیانې کولو او بکه یا په منځه کې وژړېدو فارتفع بکاو د ژړا والا اواز یې موجد شو فإن کان من ذکر الجنة او النار که داسې د پریدونه وشکي ولا ورله کله کله جنت دی که نه خدای ته مې معاف کړي یا الله لکه خلک پښتو کې وایي که نامې ژبې کې خو څوک منځه کې خو داسې ټکي نه وي خو سره په شکي وباسي یا وشکي کوي یا سره شي کوي ژړا کوي یا سینې نه درد وځي داسې ته وکړل لم یقطعها دې سره مونځ نه خرابېږي نه ماتېږي لأنه يدل على زیادة الخشوع دا خو دې زیاته د منځه طرف ته توجه باندې دلالت کوي چې دا خدای پاک ته ډېر متوجه دي دا قرآن تلاوت کې چې کوم شیان دي ته مخې ته راځي د جنت او جهنم ذکر راځي ته هم ته دومره متوجه دي په ترجمې وغیره معنی باندې ښه پوهېږي خو وإن کان من وجع او مصیبة که بیا دا ژړا او دا پریدونه وشکي وهل وغیره د څه وجې درد یې وجې شي درد ولا لګېدلی په بدن کې د څه شي نه دردېدو یا څه مصیبت تکلیف غم ولا پیښو پریشانیو کې راګیر و هغه د وجې نه د شي کول یا ژړېدلی و قطعها بیا د مونځ ماتېږي ورسره لأن فيه اذعار الجزع والتعصب دې کې خو د جزع پزې او ټزې پزې شولې که نه دا شیان کول شو پکانه من کلام الناس دا د خلکو خبره شي او کلام الناس په منځ کې نه کېږي وعن ابي يوسف رحمه الله امام یوسف سے ویلی ان قوله کدا لفظ دی اوی کنا لم یفسد فی الحالین چې خشوع حالت کې دا ټکې دی ویلو یا کپه د غم او درد حالت کې ویلو دواړو صورتونو کې دی مونځ نه ماتېږي و اوه یفسد د اوه ټکه چې دا بیا متایي ولی دی وجه خلکو بیان کړی ده چې اصل کې د اوه او کې څه فرق شو کې چې وګورې که نه دا که نه اصل کې ونه جوړ شولو دوه ورې حمزه چې کله ملاو کې بیا نه الف مد وا جوړېږي نه اوه کیا مادري ټکې د الف حمزه بیا واو بیا ها وقیل چې د الاصل عنده اصل د امام یوسف صاحب په نزد یوه قاعده ده هغه دا ده چې د کلام دی عرب څه د درې ټکي چې وي که نه دا دې ته کلام دی عرب ویلی شي چې درو ټکو نه خبره کمه وي که نه بیا ته نه شي یلی کلام د عرب ولې د درو ټکو ته ضرورت مونږ دې وجې نه پېښېږي چې یو لفظ خو داسې ضروري دی نه یو حرف چې په هغه باندې مونږ ابتدا وکړو او یو داسې حرف ضروري دی چې په هغه باندې مونږ وقف وکړو که نه یو ابتدا دپاره شي وقف دپاره شي د منځ کې ښه ضروري دي که نه چې د ابتدا او د وقف منځ کې په فصل جوړ شي نه هغه چې یو حرف وي که نه هغه ته اسم نه شیل او کلام ته نه شیل دوه حرفونه شي بیا پې کار نه چلېږي سیده چې زاید وي نه ځکه هغه چې زیات نه زیات بس درې ټکي وي که نه نه دا د ډېرو ټکو قایم مقام هم ګرځي بس کله چې د خبره یي نه بیا موږ څه وایو چې بس دې له مونځ ماتېږي نه د کې ځینې خلکو ویل چې دا ده ځکه دا دوه ټکي شو نه ماتېږي سره د سره بیا ماتېږي چې درې شو ځکه حمزه باندې د ابتدا وکړه که نه ها باندې د وقف دی وکړه او منځ کې دي واو ټکه ووي نه ځکه چې والاصل عنده ان الکلمة اذا اشتملت على حرفین وهما زائدتان واحداهما که کلمه په داسې ټکو کې راغلي که نه شیا کې دوه ټکي زاید وي د حروف زاید یا یو پکې زاید لا تفسد یا لا تفسد مونځ نه ماتېږي یا لا تفسد دا حروف چې دي که نه مونځ نه ماتوي او حروف زایده خو تاسو معلوم دي چې کوم زاید حروف دي که نه الیوم تنساه دي یا داسې سألتمونیها بس همدا ټکي دي وإن کانتا اصلیتین که بیا داسې ټکي چې دواړه اصلي وي پکې که نه تفسد بیا مونځ ماتوي و حروف الزوائد او د زاید ټکي چې کوم دي که نه جمعوها فی قولهم
دا علماو په دې کې جمع کړي دي الیوم تنساه، نن خو تا هېر کړي دي. دا معنی ده یعنې یو پیر کې شاګرد استاد نه تپوس کړی چې کم حروف زاید دي مونږ ته وښیه که نه. هغو ته سألتمونیها، تاسو خو ما نه تپوس کړی دي. او بلې پیرې کې به ورته ویلي چې الیوم تنساه، نن دې بیا هېر کړي دي. دا خو مو ته ښودلي سألتمونیها کې دي که نه چې تاسو ما نه تپوس کړی و. وهذا لا يقوى، خدا خبره قابل عمل نه ده یعنی معتبره نه ده. لأن کلام الناس فی متفاهم العرف، چې د خلکو خبرې په عرف کې دا د دوو شیانو تابع دي. یتبعو، دا تابع دي وجود حروف الهجا، پیدې چې د حروف هجا پکې موجود وي. صحیح ده، حروف هجا پکې ضروري دي، په دې باندې شامل وي. یتبع من یشمل، مشتمل یشتمل. نمبر 2 افهام المعنى، بلچ مفید المعنی، معنی خو تینا سمجھ کی راشي کنه. ويتحقق ذلك في حروف كلها الزوائد، او د شی ته معنی چې حروف هجا پکې موجود او تا ته لفظونه معنی سمجھ کی راشي، دا په ټولو حروفو کې موجوده ده. صحیح ده. خدا خبره تیر شو سمخته خبره کې وان تنحنح بغیر عذر، کوي سړی په منځ کې دا غاړه ته ځکې کنکار نه گلی کو تازه کرنه، لکه دا غواړه ته ځکې بلغم ملغم تیش یا وغیره، لکه دا غواړه چې غوړه شي کنه بیا خلک کخ کېږي پکې بغیر د عذر بان لم یکن مدفوعا الیه، چې ضرورت یې ورته نه وي مضطر محتاج مجبور له نه وي. وحصل به الحروف، او دینه ټکي را پیدا وشول. ينبغي ان يفسد یا ان يفسد عندهما، طرفینو په نسبت منځ متی. وان کان بعذر، حق بعذر وي چې تکلیف ولا فهو عفو، به دا مفته کل عطواس، لکه سړي ته پرنج راشي دا مفته والجوشا، یې سړي ته ډکار راشي غرکی راشي دا منځ نه متی. اذا حصل به حروف، خو که چې شی ضرورت نشته خامخا لګې غاړې ته ځکې نه څه کوي قرات خو نه کوي او نه داسې شی کوي ریس ورکوي غاړې له مخته چې ومن عطسه، کوي سړي ته پرنج وشوه فقال له آخر، بل سړی په منځ کې وتی چې يرحمک الله وهو فی الصلاة، په منځ کې پس د صلات منظمات شو. ولې ته داسې شاته چې يرحمک الله دا خو د کافي خطابي کې خطابي دې پکې راوړو. لأن يجري في مخاطبات الناس، دا خو د خلکو خبرې دي، مخاطبات منه خبرې اترو کې چلیږي. وکان من کلامهم بخلاف ما قال العاطس او السامع، هکذا د اوریدونکي کس یا د چاته پرنج ورغلی دی وي چې الحمدلله على ما قال لك علماء ویلي دي کنه کده شی توي منځ نه متي. ولې لانه لم يتعارف جوابا، د شی د ټکی جواب په تور باندې نه دی مشهور او نه چې عرف جوړ کړی د چې الحمدلله سره خل جوابونه ورکړي. دا خبره تیر شو. بل په منځ کې د مفسداتو نه دا شی د ویني استفتح، کوي سره په منځ کې استفتاح وکي لقمه وغواړي چې ماته د لقمه راکي، په فتح علیه فی صلاتی، د بل سره لګې شو په منځ کې ته لقمه ورکي تفسد منزمتیږي. ومعناه معنی دي څنګه د معنی سس ایفتح المصلی علی غیر امامه، مطلب دې خبره ده متن کې خو شارټ کټ خبره لیکلې کنه. مطلب دا د چې سړی دالته کې امام قرات کول د ځان ته ولاړو دي چوکو امام نه د بس چې کې لقمه ولرګي خپل امام ته لقمه ورکول شي کنه چې منځ کې ونه غلطي وشي قرات مراد کې شي کې خدا لګي د بل امام ته لقمه ورکي سره د امام دانا چې دا ول لقمه ورکي خدا خو دې تلقین وکړه کنه تعلیم ورکو فتح ولا ورکړه لاغه ته خبري ورزده کوي ناغه چې دی ولا خبره کراوالي د دی ولا لقمه راوخسته لاغه ولا منظم مات شو دی ولا مات شو خو تعلیم شلو تعلیم ورکول من دی منځ کې او بل شي کې تعلم کې استفتاح تلقن کې خبر زده کې په منځ کې د شان زده کولم من دی لانه تعلیم و تعلم د زده کړه ور زده کړه دا کیا ہے و زده کړه اور زده کړه دا فتح او استفتاح تا تلقین و تلقن دا تعلیم و تعلم دا تفتح و استفتاح دا فکان من کلام الناس بس د خلکو خبر شان شي کنه د کوم ځمتګي به مخکې سم مشورې دا تکرار په الاصل په مبسوط کې به دا خبره د تکرار پکې شرط لګول د خصوصي خبره چې تکرار وته نه دي شرطه لانه ليس من اعمال الصلاه دا فتحه یا د لقمه ورکول دا خو د منځ عمل نه د فیعف القليل منه لا غنی به خو ماته خو لم يشترط یا ولم يشترط بالجمع الصغير په جمع صغير کې تکرار شرط نه دی کړي لان الكلام بنفسه قاطع وان قل چې کلام لک شان دی وی کنه د شی منځ د پر قاطع دی منځ خرابوي ها که مقتدی شي کې بار بار تکرار کې پات خیر کې به سره منځ خرابيږي مخدي وین فتح علی امامه که به خپل امام ته د فتح ور کوي
نه لم یکن کلاما استحسانا بیا دا نه دی کلام ها دا خو اصلاح شو لانه مضطر الى اصلاح صلاته د هغه منځ اصلاح کولو ته دا محتاج دی ضرورت دی دا فتحه چې د معفو ده معاف ده فکان هذا من اعمال صلاته معنا معنوي طور باندې موږ وایو چې دا د منځ اعمالو نه شو منځ ولا عمل نه منځ نه خرابېږي مخته چې وینوي الفتح لا امامه دون القراءه اصل کې به د دې فتح نه مقصد چې شی امام ته لقمه ورکول به مقصد وي ښه که نه داسې به نه کې چې قرات یې نه مقصود شي ښه که نه قرات نه خو دا منع ده که نه امام پسې وروسته ودرېږي قراتونه به نه کوي والصحیح هم دا صحیح خبره ده لانه مرخص فيه چې فتح ورکول کې خو دې ته رخصت شته خو قراءته ممنوع عنها او قرات کول نه ممنوع دی ولو كان الامام انتقل الى آیة اخرى که امام بل آیت ته لاړو د کوم آیت کې چې تلاوت کوو که نه هغه ځای کې دا ښخ شوي وو که نه سده کولې طریقه نه جوړېده بس دې شو کړل بل آیت ته یې منډه کړله لاړو نو دې ټیم کې که د فاتحو ته لمونځ کې یو مهبت کې ورکوي دي لمونځ بیا متېږي نو تاسو د صلات الفاتحې د فتحې ورکوونکي لمونځ متېږي و تاسو د صلات الامام لو اخذ بقوله که د دې خبرې امام راوستې بیا دې لمونځ هم متېږي د امام ولا لوجود التلقین والتلقن چې دلته مبتدي طرف نه تلقین موندلی شي او د امام طرف نه تلقن موندلی شي دا تلقیه او تلقی ده کنه تلقی من شي زده کول فتلقى آدم من ربه کلمات تلقیه من بل شاته خبرې ورغشتل من غیر ضرورت دلته ضرورت هم نشته وينبغي للمقتدي مقتدي دا مناسبه او خبره ده چې الله يعجل بالفتح امام ته بیړه ما کوي کنه شي فتح ورګي ولا ته به تیار ولا چا درولې دي وللامام امام تم پکار ده الله يلجئهم اليه چې منځ دومره قرات تکړه ده چې منځ سره کپی کیږي کنه تا ولا ضروری حکم پر شوی دي کوم واجب قرات بس ټیټ شکنه بلیر کا رکوع ته دی لاړ شي اذا جاء اوانه چې د رکوع ټیم راشي او ينتقل الى آیت اخرى بل ایت دی لاړ شي مخې پکې گاڑی مو درې لکه گاڑی څه خاصی په ځای کې چې وځي نه ټیرونه پکې خاصي نه ټیرونه خو دې نه دي خاصي بل تر د بل روټ ته واوړه ټیر دی واړه او تولا دی لګه بدله کا مختی فلو اجاب في الصلاه رجلا بلا اله الا الله فهذا كلام مفسد عند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا يكون مفسدا دې نه دا خبره بینول غواړي یو سړی وکنه ځان سره خبرې کولې غل څه د الله څنګه وي الله څه صفات دي څه الله سره شریک شته او کنيشته یو خدای دی او کډیر دی وغیرہ وغیرہ پر ابي پیدو کنه دیو دوی چې لا اله الا الله خدای نه سیوا بل چاته عبادت چرته کیږي صرف یو خدای دی په دنیا کې بل چاته عبادت نه کیږي اسړي ځل څه د سره غونېدو کنه دیو ته په دې خبره سره جواب ورکو نه طرفین وایي کنه طرفین وایي چې د سره د موږ مات شي امام ابو یوسف سی وایي چې نه د سره موږ نه ماتيږي او دا اختلاف په څه وجه ده اختلاف په دې وجه ده وهذا الخلاف فيما اذا اراد به جوابه چې کله د دې سړي مقصود څه شي د سوال کول نه بعد جواب یې ځکه هغه خو شکه یا ځان سره خبرې کوي یا هغه سړي دې نه تاسو کو د خو منځ کې لاغو نه تاسو کړو اما الله اله اخر اي الله سره بل خدای شته اله الهه اخرى نور خدای نه مسرشته دسی خبرې کولې دي چې نه لا اله الا الله دسی وتی وي نشکله جواب یې کړی کنه هغه نه سوال کړی د جواب کو بس منځمات له دا امام یوسف سره چې مونږ نه متيږي ولی هغه چې انه ثناء بصيغته فلا يتغير بعزيمته چې دا لا اله الا الله لفظ جمله سره د خو ثنا صفت د پر د خدای تحلیل کول دي د خدای بړای بیانول دي دی ول صيغه او وضع دي د پر شیده خادي پکې اراده چې شو کده جواب ورکول دي په اراده سره خو ذکر نه بدلېږي چې بل شتی نه جوړ شي کلام الناس وګرځي ولهما طرفینوی چې نه انه اخرج الكلام مخرج الجواب ټیک دا خو ذکری لفظونه دي کنه ذکر د پر استعماليږي خودی دا خبره چې رو بسلی د جواب په مخرج کې رو بسلی ده لکه دی کا په ورچنی منځنه به هر جواب ورکول خو دا خبره وي ته کول چې الله نسبل چاته عبادت نه کوي یو خدای دی خودی سوکړل عمده شي د جواب منځ کې مولا ورکو او هو يحتمل هو د جواب احتمالم پکې شته په جعل جوابا دا خود شو لکه جواب شو جواب بګرځل شکه تشمیت لکه یې سړی ته پرنګ جوړ الحمدلله ویلو تا تیر خیر مکلف وي خودی معنا د چې جواب ورکول غواړي انده شي ته ول استرجاع یا چاته د سیمړي خبر یا د غم خبر یو کړي ته وتی چې ان لله و انا الیه راجعون نو د شکه استرجاع ورکړي یا بده شي ته وی کنه سکه تشمیت بنی دا ټکه کې اس کړ د کت تشمیت
څه د لا اله الا الله خبره داسې لکه د پرنګ چې جواب ورکول دا مقیسلی شو د لا اله الا الله خبره مقیس شوله مخکې څه والاسترجاع ځنه علما چې والاسترجاع د ځان ته عبارت والاسترجاع علی الخلاف بالصحیح د استرجاع یعنی غم باندې لا اله الا الله ان لله و انا الیه راجعون ویل په دې کې صحیح خبره ده چې دو حضرات چې کړ د خپل منځ کې اختلاف کړی دی یعنی اختلاف شته دي خبرې کې مخته خبره خی و ان اراد به اعلامه که یو سړی د لا اله الا الله دپاره وایي چې بل کس ته خینه کوي چې ګوره زه په منځه کې یم دې دپاره ته دا مې ووي دا ته نه ښیم چې الله یې ذکر شدي انه فی صلات زه په منځه کې لم تفسد بالاجماع لم تفسد بالاجماع منځ بیا بالاتفاق نه متیږي ولې لقول علیه السلام علیه السلام خو ویلي دي که نه اذا نابت احدکم نائبة فی الصلاة فلیسبح تاسو ته که منځه کې څه خبره راپېښه شي یا داسې څه مسله وه بیا دې ذکر وکړي ښه که نه تسبیح دې وي لا اله سبحان الله نه ته معلوم شي دا په منځه کې ته مه کوه خبرې هماغته خبرې کوي من صلی رکعة من الظهر کې سړی د منځه د ماسپښین یو رکعت کړی و ثم افتتح العصر بیا پکې د مازدیګر لمونځ وردنه کو او تطوع یا د نفلو خو وخت یې داخل شوی نه و صحیح ده فقد نقض الظهر د ماسپښین لمونځ دې مات شو که نه لأنه صح شروع فی غیره چې د بل منځه ته دا نه وته خو شروع شي شوه فیخرج عنه د مخکې منځه نه ووتلو ولا افتتح الظهر بعدما صلی من رکعة کدی د شو ظهر مونځ شروع کړل ورسته دین شو رکعت کړي په هي بس دا دغه ماسپښین مونځ شو کنه تاواله ماسپښین په لبه پکې چې ماسپښین کوم وایي تاسو به تل کرکا کم رکعت سو مخکې نه هغه سره دا ور ملاو کی ورګپی به کې په دې وخت په او کې لانه نو الشروع فی عین ما هو فيه چې په کم شي کې اخته ماغه د نیتونه کې دي کې نور شي نیتونه چلیږي صحیح ده فلغت نیته د کم نیت وکړو دا لغو شو ځکه چې دا د اول نیت نه مختلف نه دی وبقي المنوي على حاله چې کم شی دی نیت کړی او هغه په خپل حالت باقي پاتې شوی دی واذا قرأ الامام من المصحف فسدت صلاته عند ابي حنيفه رحمه الله امام صاحب مذهب دی چې سره کله د قران کریم کلا کې هغه تلاوت کوي کنه لګي او کډی ګوري مجلس رموز ما شو د عملی کثیر دی وقال هي تامه صاحبین وای چې نه د سره مونږ نه ماتي د سره مونږ پوره کیږي ولې لانه عبادت د قران ته نظر کول می بدتي النظر فی المصحف فی القران عباده نه ان ضعفت الى عبادت سره ور ملاو شو ان ضمت الیها د سره مونږ نه ماتيږي الا انه یکره هذا خبر اشتا ده چې د قران کتل بیا غنه تلاوت کول دا مکروه ده په دی وجه لانه یشبه بالصنيع یا بصنع اهل الكتاب چې د اهل کتاب ولا فعل سره شي کول مشابهت کول شي هم نشي کوي هم نشي کولو ولې ابي حنیفه رحمه الله امام سیب وایي چې سره ځکه متيږي چې ان حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الاوراق چې ان حمل المصحف قران کریم متول ځانته د سینیول والنظر فيه بیا کې قتل او ولا اخذ خلدل وتقليب الاوراق په کې پانی رول عمل كثير د عمل کثیر دی ولانه تلقن من المصحف بل خبر پکې دا چې دا د مصحف نه رزد کړه کول دي تلقن دي کنه فصار دي د مثال جو کما اذا تلقن من غیر لقبل شان رزد کوي ولا هذا لا فرق بين المحمول والموضوع چې دی خبره دا وګوري دوی مې وجه چې دا خو تلقن ده کنه نو بیا خدا فرق پکې نشي چې دا قران ته ځان ته یخي نه محمول فلاس کې دی وچت کړي ول موضوع یا چې ته دی یخي ځان ترایل بني وعلى الاول خو دا اول خبره ته وګوري چې دی کې نظر کول به اوراق وړول د عملی کثیر دی نو على الاول یو طریقان به د دوړ وجه کې فرق شته مخته چې ولو نظر الی مکتوبین کوي سړی منځ کې ولاړو د سیکشل لیکلی شوی محراب باندې یا دیواله باندې یا کاغذ مغز لګیدل هغه باندې چې لیکلی شي وکنه دی ولا او قتل وفهموا په مطلب باندې پوښ خود ژبه سره نه وي فصحیح صحیح خبره ده انه لا تفسد الصلاه بالاجماع دی منځنمتي بالاجماع بخلاف ما اذا حلف ها کدی دا قسم خورل چې لا يقرا کتاب زبد لیکلی شان نه ویما لا يقرا کتاب فلان دی پلانکی سړی لیکلی شنو زبنه حيث يحنس بالفهم عند محمد رحمه الله امام خمسي کدی قتل لیکنی وکتو کنه خلی سره یلی نو پویش ول په باس د خانش ولو قسم کلی ان المقصود هنالك الفهم غزي کې مقصد شدی په دل دي شو خبره بنه اما فساد الصلاه فبالعمل الكثير د موږ خو ځکه متي چې عمل کثیر شي ولا میجدل ته عمل کثیر نه دي شوی خمخته خبره دا خی چې ګوره کده منظمه کې د خزه تیر شو
یا سپی تیر شو یا خر دې سره مونځ ماتېږي که نه ماتېږي. زموږ د احنافو مذهب مطابق دې سره مونځ نه ماتېږي. سي د زیاته نه زیاته خشوع کټ کوي، د الله سره د بنده کم تعلق وي که نه، بنده د الله سره کم څه شي توجه وي، هغه خرپوي لږ. وإن مرت امرأة بين يدي المصلي که د مونځ کوونکي مخې ته ښځه تېره شوه لم يقطع الصلاة دې سره مونځ نه ماتېږي. لقول علیه السلام لا يقطع الصلاة مرور شیء د چې شي تېر دې سره مونځ نه ماتېږي الا ان المار آثما تېرېدونکي سړی ګناهګار دی که پته ورته لګېدلې څلوېښت کاله څلوېښت ورځې څلوېښت میاشتې به د تېر شوې نه وي. ثم لقوله علیه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولو علم المار بین یدی المصلی ماذا علیه چې هغه ته به څومره ګناه من الوزر بوج لوقف 40 نه څلوېښت کاله څلوېښت میاشتې څلوېښت ورځې به ولاړ و تېر شوي به نه و. وانما یأثم ها ګناهګري ځکه اذا مر په موضع سجود سجدې ځای کې تېر شي. على ما قيل مسجد ولا يكون بينهما حائل په منځ کې څه استوانه دیوال یا ستره نه وي. ويحاذي اعضاء المار اعضاءه او د کوم مونځ کوونکي سړی د دې سره د تېرېدونکي سړي د وضوونه برابر شي، مخامخ ورسره لاړ شي. ولو کان یصلي علی الدکان که یې سړی په جګ ځای باندې مونځ کوي بیا څه ده بیا چې لو کان یصلي علی الدکان که سړی جګ ځای باندې مونځ کوي وینبغي منسخه اگر چې جګ ځای باندې که نه خو چې شي ورسره اندامونه برابر شي. مخته مسله ښایي چې کله یو سړی داسې ځای کې مونځ کول غواړي چې هلته کې دیوال میول نه وي، سیده میدان ده بیابان ده، بیا ورته پکار ده چې امام وي که ځان ته کې ځان ته ستره ولګوي چې هغه یو ګز اوږده وي که نه د ګوتې برابره شي غټه وي ډبله وي او ښې ورځې ته یا ګچې ورځې ته مخامخ ودروي. وینبغي لمن یصلي فی الصحراء کم سړی چې داسې ځای کې مونځ کوي هلته دیوالونه میولونه شي ستره نه وي. ان یتخذ امامه ستره ځان ته مخې ته ستره ولګوي. لقول علیه السلام علیه السلام ویلي اذا صلی احدکم الصحراء چې کله تاسو کې خلی ځای کې مونځ کوي چې صحرا منه میدان وي که څه شم وي ولا یجعل بین یدیه ستره ځان ته ستره جوړه کړي. د لوټۍ باندې نه کېږي، لوټه خو یو ګز نه ده که نه ټیټه ده نو مقدار چې د ذراع فصاعدا یو ګز یې لږ زیاته. لقول علیه السلام ایعجز احدکم تاسو کې یو سړی دومره طاقت بس نه لري دومره سړی دومره سستي خو دې څوک ما کوي که نه. اذا صلی فی الصحراء چې تش ځای کې مونځ کوي یکون امامه مثل مؤخرة الرحل د کجاوي د ورسته سیر شي د دومره شی خو دې ځان ته مخې ته کېدی که نه. وقیل چې ینبغي ان یکون فی غلظ الاصبع یا اصبع دا ګوتې برابر د موټه یعنی د ډباله یې نری ډېره نه وي. لأن ما دونه لا یبدو للناظرین من بعید ځکه که دینه نری شي که نه ځنه سړي ته سره کتل نه شي نه جوتېږي فلا یحصل المقصود مقصود به نه حاصلېږي. ويقرب من الستره بیا د کله ځان ته لښته ډنډه ولګي او لږ نږدې ورپورې ودرېږي تا لګولې هلته د ونه ودرېږي 15 14 لاس وروسته ودرېږي پیدا څه شوه بیا. لقوله علیه السلام من صلى الى سترة فليدن منها هغه ته دې نږدې شي لرې مه ودرېږي که نه. ويجعل السترة على حاجبيه على حاجبه الأيمن او على الأيسر ښی یا ګڅې وروځي طرف ته دیږي مخامخ پوزې ته مه ودرېږي ورته. به ورد لسرم دې متعلق اثر راغلی دی یعنې حدیث راغلی دی صحیح شوه مخکې چې ولا باس بترک سترة اذا امن المرور کدی ته دا امن چې څوک دلته نه تېرېږي بیا که ستره نه لګي خیر دی. ولم یواجه الطریق او لارې ته مخامخ نه وي مخکې که امام ستره ولګوله دا ټولو دپاره بیا کفي ده. وسترة الامام سترة للقوم که مقتدیانو پسې ودرېږي هغو دپاره ډېره ده. لأنه علیه السلام صلی ببدخای مکه په بدخا ځای کې مونځ کړی پیغمبر سلام الی عنزه نزای لګولي او عنزه ولم یکن للقوم ستره نورو خلکو دپاره ستره نه وه. ويعتبر الغرض بیا د سترې کې دا خبره معتبره ده چې دا د سیخاخه کې ځمکې کې ولګئ څملول نه دي معتبره چې داسې سای ملایي څه ته خو بیا نه شي کتلی دون الالقاء څملول یا چول نه دي معتبر. والخط لکیره لأن المقصود دون الالقاء والخط ولکیرې به نه کار نه چې که ته داسې ځان ته لکیره ووله څوک یې نه کسې څوک نږدې نه یې راغله. لأن المقصود لا یحصل به دینه مقصود نه حاصلېږي. مخکې که یو سړی تا منځه مخې ته تېرېدلو بیا ته چې شکل لګي دفع که لاسو ته داسې وګورې که چې مه تېرېږه صحیح ده. دی چې وایي ادرأ الماره تېرېدونکي سړی به دفع کړي اذا لم یکن بین یدی ستره که ستره دې مخې ته نه وي او مر بینه و بین ستره یا سترې منځ کې تېرېږي. لقوله علیه السلام فادرؤوا ما استطعتم څو پرې کولی شئ د سړی دفع کړي که د سره وي مخې لنجه کوله بیا به یو مخې نه دفع کړي مونځ دې خرابوي. ويضرب بالاشاره داسې اشارې سره بې دفع کړي داسې ورته وکړي چې نه تېرېږي. کما فعل رسول الله صلی الله علیه وسلم بولدی ام سلمة
لکه څنګه مې سلمي بچی ته پیغمبر څنګه کړي وو. او یتبع بالتسبیح یا د تسبیح ورته کې سبحان الله هغه وایي چې دا منځه کې دی لما روینا من قبل مخکې مې ته وویې. ویکره الجمع بینهم خو داسې ونه کړي چې لاس هم ورته وخوځي بیا سبحان الله ورته وایي لأن بأحدهما کفایه څه دا یو ویل ښه دي کافي دي نورو ته لاس اشاره به پکې ما کوي.